الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې وضاحت شو د جبلت هغه ژبانو دا شانته کې چې نور سره څومره عقل او شعور او خلقت او عادت او فهم او ادراک او جذبات او غیره تعریفات تاسو ته بیان شمول ژبانو. اوس پورې چې څومره درسونه مونږ ریکارډ شوي دي او څومره درسونه تاسو مونږ ته بیان شوي دي په دې کې مبادیات تاسو ته ذکر شمول ژبانو. نن زمونږ درس ډېر اهم دی. اوس به تاسو ته د رد الالحاد لپاره اصول بیانېږي. دې نه بعد ان شاء الله دعوا جواب دعوا ذکر کوو. د هر یو کار لپاره څه اصول وي مولوي صاحبانو. تمهید کې دا خبره کېده وي پرون یو کس ماته یو حدیث مبارک راولې کو امام بخاری رحمت الله علیه باندې الزام لګولې وي امام بخاری رحمت الله علیه د نبی له سلام ګستاخی کوي. نو موږ ته د ملحد امام بخاری رحمت الله علیه سره سکار دی. ملحدینو سره موږ په اصول خبره کوو مولوي صاحبانو. اوس کچره زدل د دې جواب شروع کوم نو به بل اعتراض کې به بل کینو هغه سبوي تحصیل د حاصل به اسباب د ناصرېږي نه. ملحدینو سره په اصول باندې بحث کوي. تاسو دلته دا چې کالو سر موږ د مغربي فلسفه تاسو ته بیانو د دې لپاره بیانو چې دا یو د 2-3 ورځې او د هفتې کورس نه کوو. دی باندې موږ تاسو مستقل به دی باب کې سکی ماهرین به ګرځي ان شاء الله تعالی. تاسو ته به مغربي فکر فلسفه روانه ده چې د مغربي فکر فلسفې نه خبر شي د الحاد رد به آسان دي. ځکه دا ملحدین دا وایي اکثر متاثر وي. د ملحدینو 5 قسمه اعتراضات دی به ان شاء الله په خپل ځبانه حل کوو. نو تاسو مولوي صاحبانو د هغه اصول په بنیاد باندې سره خبره کوي. دا ساتي لکه تاسو چې زمونږ نور څومره فروعي مسائل دي څومره زمونږ دعوی دي کنه د لپاره یو لپاره تاسو کم موضوعات څه پوری ویل مولوي صاحبانو. تقلید هم نه دی رفول دي تقلید کې لګي دعوه جواب دعوه تاسو پیژندل د مولوي صاحبانو. اوس که تاسو بغیر د دعوی او د جواب دعوی میدان کې کېنی سبق کېږي یا د خپل اصول لکم چې تاسو ته مشرانو بیان کړو د دې اصول نه خلاف ته میدان کې کېنی سبق کېږي. لکه ډېر ځایونو کې د شي وي چې ته مرګري په دعوه جواب دعوه کوئی نه میدان ته کېنی میدان ته څه فائدہ حاصل نشي چې 2-3 غنټه پاس وشي خو چاته د څه مطلب حاصل نشي. مولوي صاحب تاسو به د ملحدینو سره چې بحث کوئ مولوي صاحب تاسو به څه کوئ په اصول به سره بحث کوئ. نو نن موږ اصول مولوي صاحب بیانو چې د رد الالحاد لپاره مفید اصول او د هغه وضاحت مولوي صاحب دلته موږ و اصول ذکر کړی دي. سو و اصول ذکر شوی دي په هغه به ان شاء الله بحث کوو به ان شاء الله نور وضاحت کتاب کې موجود دی. عبارت شروع کوم مولوي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. رد الالحاد لپاره مفید اصول او د هغه وضاحت. اول اصل یو سیس په پوهه او عقل کې نه راتل د خبرې دلیل نه چې دا سیس باطلی. وضاحت یعنی یو سیس په عقل کې نه راځي نو دا خو د خبرې دلیل نه چې دا سیس باطل وي. مثال ځمکه 23.15 زاویه باندې ښکته ده. اوس چې څوک د ساینس نه خبر نه وي هغه به د دې دلیل نه انکار کوي خو د دې سړي انکار کول بغیر د دلیل صرف د عقل کې نه راځي. اول اصل په کې دا یو سیس په پوهه کې نه راځي ستا په عقل کې نه راځي. لکه تاسو د ساينس مشاهدات او د دوی د اعتراضات چې تور نو ستا په پوهه کې خو نه راځي کنه او انکار هم د نشي کولای کنه. یا د ازمکه دوه قسمه گردش کوي یو مداري ده یو محوري ده مولوي صاحبانو. اوس دا زموږ په پوهه کې راځي چالي د دې دوه قسمه یا دا په 23.5 ځای باندې د املای راکته شوی ده د سره د موسمونه چې دا اوس چالي درې ده. اوس دا زموږ په عقل کې نه راځي. یا دا خبره ته چاته وکړه د زمیدارانو خلکو ته وکړو هغه ته وشره بچیا مو کله دا دې چې زمکه ګرځي همیشه چې مونږ ورو سکیږي نو ګرځي وای کنه مولوي صاحبانو. نو په پوهه او عقل کې نه راتل د دې خبرې دلیل نه چې د عزیز بسې مولوي صاحبانو باطل به مولوي صاحبانو. دا اول اصل شو مولوي صاحبانو. ځکه ډېر خبرې دا ملحدین د دعوا دوکه کوي مولوي صاحبانو ځان دوکه کوي په دوکه کې پراته دي. دوی د ساينس دا کوم چې څونه مقدمات دي څونه مقدمات چې دوی د خپل مشاهدات سره ویني او کنه راځي کوي مولوي صاحبانو. دوی د بل خبره یقین کوي. تاسو نه تاسو کوم د بل خبره یقین کې شابه نو چې د بل خبره یقین کې خو د مذهب په اړه کې کنه بل ته د ماده په اړه کې چې د بل یقین کولای شي مولوي صاحبانو د خپل خبرې د ځین کې ساتي. ماده د دې ګلاس په اړه کې
یا د سپوږمۍ په باره کې یا د نور په باره کې دا ماده د وجود لري د دې په باره کې چې ته د بل په خبره یقین کې نو د دې نه خو زیاته لازمه دا ده چې ته غیر مادي څیز نه په بل په خبره یقین وکړي نه پوهېږئ ګوره د بل په خبره یقین خو دا کوم ساینسدانانو په ذریعه چې ته یو خبره موږ ته کوي چې ساینسدانان وایي چې اسمانونه نشته نو موږ ورته وایو چې دا ساینسدانانو اوسه پورې 5% معلومات کړي په خپله باندې سټیفن هاکینګ وایي چې تاریک مادي نه علاوه نور څه دي موږ ته پته نشته تاریک ماده څوک نشي لیدلی دا شانته کې دا الکترون چې کوم دي د مادي درې اجزا دي یو الکترون دی یو پروټون دی یو نیوټرون دی ولې تاسو پته ده او دا الکترون دا چا ایجاد کړی دا جی جی تامسون دا ایجاد کړی دا سټیفن هاکینګ بابا په خپله وایي چې دا اوسه پورې هغه هم نه دي لیدلي یو لیبارټري دا صرف محسوس کولی شي د ملزمانو ته محسوس کولو دپاره د موجود کېدو دپاره مشاهده څه شی دی لازم نه د ملزمانو پوه شوې نو په پوهه کې په پوهه وکل کې نه راتلل د دې خبرې به دلیل نه وي لکه جنت دی او جهنم دی او دا ستا عقل کې نه ده دا خو د غیب خبرې دي که نه الذین یؤمنون بالغیب د اسلام او د مذهب خبرې خو د غیب دي که نه چې په سترګو دې ولیدل بیا خو دغه په مشاهده پاتې نه شولی که اوس لکه د ملایکو په باره کې هغوی په مشاهده کې دي د جنت هم لیدل جهنم هم لیدل هغوی یو سکند لپاره دا کولی شي نافرماني هېڅکله نشي کولی ملزمانو نو اول اصل دا شو دویم اصل چې کوم کار عقل ممکن وي او د صحیح نقلي دلیل سره ثابت وي مثلا چې الله تعالی په دې قادر دی چې یوه ونه پیدا کولی شي نو هغه غټه ونه هم پیدا کولی شي او دا خبره نقلي خبره ثابت ده چې هغه احادیث مبارکه دي ملزمانو کوم کار چې عقلا ممکن وي څه شی کوم کار چې عقلا ممکن وي ملزمانو او په صحیح نقلي خبر سره ثابت شي ملزمان د هغې منل څه شی دي په انسان باندې لازم دي دوی وایي دا څنګه کېدای شي چې په جنت کې به داسې ونې احادیث مبارکه دي که نه فضایل اعمال کې هم ذکر دی داسې ګڼو فضایل اعمال خو موږ ځکه یادوو چې عام مسلمانانو ته د دې پته ده یو تیز رفتار اس به د یوې ونې نه زر کاله تاویږي وایي دا څنګه کېدای شي دا خلاف موږ دې کې خلاف عقل څه خبره ده چې الله وړه ونه پیدا کولی شي ګټه نشي پیدا کولی د حضرت آدم علیه السلام قد 15 فوټه قومیات او قوم سبا اوس راوتی د قومیات والا ما سره تبرکات انبیاء کتاب شته تاسو سره چا سره موږ طالبای کې اځه هغه په دې وخت کې ورته شپږه کسانو درې دي شي دا غي د اثر چې د جمعات نه غټه تاسو وځو نو د دې اوس موږ ولې د خپل سترګو دا دومره نو دا خلاف عقل دی موږ د خلاف عقل څه خبره چې الله شپه 15 فوټه 6 فوټه 3 فوټه 2 فوټه انسانان پیدا کولی شي نو شپته فوټه نشي پیدا کولی نو دې کې به تاسو دا اصول معلومه مولوي صاحب سبب دا اصول به تاسو د معلومي پوه شولې او څنګه خو چې هغه پرشتونی خبر سره ثابت وي د نبی له سلام په باره کې خو ګوره دې کفار ورکه اعتراضات کړي ما مولوي صاحب مناظره وکړه د نبی له سلام پرشتینوالي باندې موږ دلیل پیش کوو نبی له سلام ټول قوم ته ځان پیش کوو لبستم فیکم عمر ما تاسو کې عمر تیر کړل زه څنګه ټول ویل ته صادق او تامینه نو چې صادق او امین ته ته چې دا کار شوی دی لکه تا د اوس یو صادق راشي ستا استاد راشي ستا والد صاحب راشي یا مشر د سړی چې هغه ټول عمر درونه وي او ته وایي چې اکسیډنټ وشو ته به منې که نه به منې هر سړی مري مولوي صاحبانو نو دا که شاته کې د صادق په خبره باندې عمل کول مولوي صاحبانو نو دویمه څه دا چې کوم کار عقلا ممکن وي او د صحیح نقلي دلیل سره ثابت شي هغه منل واجب دی لازم دی مولوي صاحبانو دریم اصل محال عقلی یو چیز دی او خلاف عادت بل چیز دی مولوي صاحبانو محال عقلی څه ته وایي خلاف عادت څه ته وایي یو چیز به خلاف عادت به وي دی به وي دا خلاف عقل دې ځکه دوی څه کوي دوکه ورکوي د جل کار اخلي مولوي صاحبانو خلاف عادت څه به وي دا خلاف عقل دی ته ورته چې دا څه شی دی خلاف عادت دی مولوي صاحبانو وضاحت به موجود دی یو چیز به خلاف عادت وي خو محال عقلی بنوي لکه د حضرت ابراهیم علیه السلام اور نه سوځول دا خلاف عادت دی خو محال عقلی نه دی نو بعض خلک دا محال عقلی ګڼي د ابراهیم علیه السلام اور نه سوځول دا اوس دی خلاف څه کوي خلاف عقل ثابت دی دا خلاف عادت دی کنه دا اور چا پیدا کړي خو په اور کې دا تاثیر به کړي چې تاسو کې د اور دا مسله کې مولوي صاحبانو پوهیږئ کنه پوهیږئ نو دا خلاف عادت دی دا محال عقلی مولوي صاحبانو او یا مثال دا صالح علیه السلام اوخه داسې نور واقعات د خلاف عادت دي خو محال عقلی نه دي ځکه د هر څه الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړي دي دوی وایي دا څنګه کېدای شي چې د غرب د کاڼي دی اوخه پیدا شي موږ دا کاڼي چا پیدا کړي ته خو چې بګ بګ دی بګ بګ وشو موږ په تا باندې اعتراضات کوو ته په اوخه باندې اعتراض کوي یا دغه شاته کې اور نه سوځول باندې اعتراضات کوي داسې کیمیکل سره وتی دي مولوي صاحب خلک یې ولګوي او کیمیکل به ولګوي اور نه سوځي شته که نشته شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه مبارک
شاه عبدالعزیز دهلوي رحمت الله علیه مبارک یو واقعا موږ اورېدل ده یو پادری راغی او بس چیلنج ورکړ ټولو مسلمانانو ته چې راځئ موږ څه کوو بس مناظره کوو بس بایبل به مور ته لړو قرآن مجید به مور ته لړو چې کوم وسوځېدو بس هغه بس شي منسوخ به وي په ناسخ به عمل کوو نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه خلک راغله چې حضرت راشي او د ماشاءالله ډېر کار کړی په خپل وخت کې یقینا دا تحفه اثنا عشرې د لیکلي ده اوسه پورې دوی سره جواب نشته لري مولوي صاحبانو چې څومره کتابونه د لیکلي دي هغه ځان له پیدا کوي مطالعه کوي د مشرانو کتابونه مطالعه کوي د مطالعې شوق پیدا کوي که مخکې تلل غواړئ که نه او څه کول غواړئ دا د قحط الرجال زمانه ده نو دې وخت په دین اسلام باندې هر نام له منیر شاکر غونډه کې مولا لګېد په اسلام باندې اٹیک کوي نو چې مولا پاسيږي باقاعده په هندستان کې موږ دا ګروپ ته موږ سره ګروپونه د الهاد چې څومره علمي سطح کې مناظرین کار کوي هغه کې مشاورې او ګروپ ته هغه کې باقاعده په هندستان کې دا مستشرقین دا ګرځي هغه کسان هغه علماء په ګرځي دنیا پرستی هغه یې غونډه هغه ته تکلف په اسلام اعتراضات راغونډه اوس دا مولا چې څوک یې چې قرآن او حدیث نه اعتراضات راغونډه په یو آیات باندې تا اعتراضات کې خو هغه څه به ذهن دراتي او داسې دی او داسې کوم دی او داسې کوم دی مولوي صاحبانو اوس مولا هم راځي او د څه په اسلام باندې اعتراضات کوي نو دا د قحط الرجال زمانه ده په دې وخت کې تاسو څه کول غواړئ د خپل مشرانو مطالعه کوئ کتابونو مولوي صاحبانو نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې داخله کړه هغه ویل ما ورته بوزي پادری ته چې مخامخ شو وای ته ستاسو دعوه ده وای زما دا دعوه ده چې بس ورته بس وګو د کتابونو لړو نو دا ورته چې دا خو مناسب خبره ده چې کتابونو ورته لړو کې دې چې دوه اوسوځي دا په تورات ورکو کله چې دوه اوسوځي به څه کوي راځه ما ته به ورته ودانګو چې کوم څوک اوسوځي د بدن دین په باطلی سره پادری و تختید مولوی صاحب دا اور کې دا تاثیر چا پیدا کړی دا الله رب العزت موږ تاسو سره تاسو وایي او حسن نه کانی نه پیدا کېدې شي په دې باندې سوال راځي او حسن نه پیدا خو الله خو چې الله د هر سر څه کولې سو د خور شی او پیدا کولې پیدا کړې د خور ګلستان دی د به ماشي کې ما تاسو په ویل کنه د ماشي سوري درې جوړونه دي او دوه سره مولوي صاحبانو دماغ دي تاسو وځو نو دا اوس په یو ماشي کې دا دوه د بچ صفاتونه چا پیدا کړې دي د بیگ بینګ ساتو خو نظریه د بیگ بینګ د بیگ بینګ خبره شو وایي کنه کوی مولوي صاحبانو ټول تاسو خبرګوي الله دې معافي وکړي خو به د بیگ بینګ په اړه کې موږ تاسو بیگ بینګ شو د ماده شو یو غره شو ماده پیدا شو نو دا ماده خو په خود پیدا کیدې چې موږ پتا اعتراض کته په خو اعتراض کې موږ د تخلیق قائل یو څه موږ د تخلیق قائل چې الله دا هر څه پیدا کړی دی او دا قدرت موجود دی چې دا هر څه وجود ته راوستي دي تاسو د بیگ بینګ نظریه لرئ چې بیگ بینګ شو ماده پیدا شو نو چې یو وخت نو دا ماده څنګه پیدا شو د اوسید د پیدا کېدو لپاره وخت پکار وي کنه وي پکار مکان او زمان ضروري وي کنه نو نه مکان او نه زمان او دا وخت به خود وشو دا کیږي بل بیگ بینګ د لپاره علت فاعلی څوک دی علت سوري ورته څوک دی علت آیو علت مادیده ورته څوک دی ماده خو مخکې نه وکنه دا چا موجود کړه نو زبانو نو کچره دوی اعتراضات کوي تاسو باندې تاسو سره به حال سوي تاسو به په دغه اعتراضات کوي خو تاسو به دا پیریډ باندې کولم ذهن سره ویلې ګوري زبانو پوه شو په دې باندې نو خلاف عادت یو څه دی او محل عقلي بل څه د دغه سبا او مسلو مسل د موجود کېدو لپاره محسوس کېدل او مشاهده کول لازم نه دي وضاحت بعض څیزونه په مشاهده سره ثابتېږي لکه ورځ او شپه راتلل دا په مشاهده سره هر انسان ګوري او بعض څیزونه په आवाज سره ثابتېږي لکه आवाज اوریدل دا په غوږونو سره ثابت کیږي وغیرہ او بعض څیزونه په عقل سره ثابت کیږي لکه لیدلو سره ستا په عقل کې راځي چې اور لګېدل دی حالانکه اور ته لیدل نه دی او بعض څیزونه په صحیح نقلي خبره سره ثابت کیږي لکه د مخکې اقوامو خبرېدل او په نقلي خبره سره ثابت سلورم اصل دا دی چې د موجود کېدو لپاره محسوس کول او مشاهده کول لازم نه دي ورا بعض زونه موږ مشاهده سره وینو کنه اوس دا ورځ ده زموږ مشاهده کېده کنه اوس څلې راځي چې لکه قاضي کې لګښ په موږ سره مارو نه مانو کدا دا ور پیژم کې موږ خلاف عقل خبره کېده موږ وینو چې دا ورځ ده بعض زونه موږ سره په حواس سره ثابتېږي او دا وځس کماله کړ او سره ودا دا ګرمه کې خو چې زه وسه کما ته پته ولګي چې دا څه شي دي دا یې خېدی او بغیر دي دا چې کنه د مولوی جبان عقل سره وسه د لګي راځي موږ وینو لکه څه شي دي اور لګي هغه د چا د خو نه په د ټیرونو لکه گاډي راغلي دلته د عقلي استدلالات دي او بعض خبرې سکیږي په نقلي خبر سره ثابت دي کنه موږ شرع العقائد کې څه ویل دي چې اسباب العلم ثلاثه
مولوی صاحبانو اسباب د علم درې د مو په وضاحت کړو چې نور هم دي چې هغه وجدان دی حدث دی مولوی صاحبانو تجربه ده نظر عقل له داسې سونه الهام دی مولوی صاحبانو څومره څه موږ ذکر کړو مولوی صاحب پوه شوي کنه پوه شو مولوی صاحبانو نو بعضې زونه په صحیح نقلي خبر سره هم ثابت ديږي لکه اوس جنگ عظیم اول تیر شوی د 1914 کې غالبا شروع شوی 1919 کې ختم شو دویم چې د 1939 کې شروع شو 1945 کې چې په جاپان باندې دی دا اټم بم ورلګ کو بس بیا دا جنگ ختم شو نو دا اوس دې په کورونو خلک مړ شوي دي اوس دا خو موږ نه دي لیدلي نو دا څه کوي د مخکینه قومونو موږ په څه سره خبرې کوو په تاریخ سره نو دا منل هم څه دي مولوی صاحبانو لازم دی واجب دی مولوی صاحبانو پوه شوي کنه پنځم اصل په منقولات محض باندې دلیل قائم کول صحیح نه دي او د دې لپاره د دلیل مطالبه هم ضروري نه ده وضاحت مثلا چا وویل چې چنګیز خان په نورو ملکونو حملې کړې دي نو اوس که څوک ووایي چې په دې خبر دلیل پیش کړه چې د دې حملې کړي نو دې جواب دار دا ممکن ده چې هغه معتبرو مورخینو ذکر کړي دي همداسې چې یو څیز په صحیح نقلي خبره سره ثابت شي هغې منل واجب دی پنځم اصل دا دی چې دا څومره منقولات محض چې دي تاریخ دی مطلب په دې د دلیل ضرورت نشته لکه اویس اقبال چې کله مناظره وکړه د تاریخ ابن کثیر حواله پیش کړه چیرې د بیا وایي چې کائنات 1400 کاله وشو جوړ شوی دی دا ساينس نظریه ده موجوده او تاسو کتابونو شپږ زره کاله لیکلي حالکه دا زمونږه کتاب نه ده مفتی صاحب وایي چې راز دا نه منم نه ولې نه منم دا منقولات محض دي زما عقیده خو نه ده تاسو ویلو د خپل مسلمانانو نه باید کار نه کوي خو سستا عقیده هغه موږ نه پریدو ولو کتابونو باندې څه لیکلي خو عقیده هم نه ده کنه یو روایت دی پکې 15 زره کال شپږ زره تاسو هم په دې دلیل نشئ چې څوار سره کال تیر شي ته ما د منقولات محض دي په دې کې د دلیل قایمولو ضرورت نشته کته به چې چنګیز خان حمله کړو کورونا خلک وجلی چا دي دي زه نه منم ته بس کې بیا د دلیل قایمولو ضرورت هټلر څومره ځان سره تیر شوی دی ها ولې ځوانو تاسو څومره چې څومره دغه تیر شوي هلاکوهان او چنګیز خان او دغه پسې راځه هغه سره پورې چې څومره فرعون او نمرود څومره تیر شوي دي اوس چې کوم موږ د دلایلو سره ثابت دي قرآن د فرعون او د نمرود واقعیت ذکر دي موږ په دلیل سره باقي نور چې کوم منقولات په دې سره مولوی صاحبانو چانه د دلیل مطالبه صحیح نه ده بل ذکر دي مولوی صاحبانو دا لازم دي په دمانه شپږم اصل دلیل یو سیز دی او نظیر بل سیز دی وضاحت مدعین د دلیل مطالبه کولای شي خو د نظیر مطالبه ترې شي کولای مثلا د حضرت موسی علیه السلام د امثال به مار جوړ شو د دې مبارک خو دلیل مطالبه کولای شي خو د نظیر مطالبه کول چې ما ته یو خو دا خبره صحیح نه ده مولوی صاحبانو دا پوینټ خبره ده اهمه خبره ده د پتا ته وایي چې تاسو قرآن ذکر کړی چې عیسی علیه السلام په انسانان ژوند کول او انسان به مار جوړ شو کانی نوخه پیدا شو دا ګڼ مثالونه دي موږ کله په خپل سترګو نه لیدل نو د موږ د نظیر مطالبه کیسه کوي نظیر مطالبه یو دلیل دی تاسو ویل دی یو نظیر دی د مدعی د دلیل مطالبه کولای شي د دنیا کې څونه عدالتونه دي په دې کې په دلیل خبره چلی کې په نظیر سره نظیر څه مطلب شو د نظیر وضاحت پکار دی نظیر ما دا چې وسړی نه غلطي وشو دا ګلاس ته پریوزي لاس نه مات شي د تسوي دا اوس دا شو اوس یو استاد پاسيږي یو ملحد پاسيږي هغه چې ما ته نظیر پیش کړو دا به داسې راځي او دا ګلاس به داسې کې ولاندې به لړکې چې ما چیندا نظیر دی نو دا احمقانه کار دی بغیر احمقانه دا احمقانه کار دی که په نظیر فیصله شي نو عدالت کې وسړي مړ کړي دی قاضي به ورته وي جج به ورته وي چې نظیر پیش کړو دا به راځي او د جج نه بلډه زوباسي چې داسې ویشته دی کله قاضي د چا فیصله تپوس کړي چې نظیر پیش کا قاضي وایي دا گواهان پیش کا مولوی صاحبانو مدعد تدیز کې ملحدین څه کوي دوکه کوي تا ته وایي نو ته به ورته چې د مدعي نسی شه دی نظیر ولې نشو پیش کولی موږ دا کار په تجربه کې نه راوسته څه دا خبره یاد ساتئ تاسو باندې سوال وشي چې د نظیر ولې نشي پیش کولی ته به ورته څه وایې موږ دا کار په تجربه کې نه راوسته موږ چې کله دا کار په تجربه کې راوستلو نو بیا به څه شي بیا به موږ پیش کوو کنه ورځ د قیامت به موږ جنت به وینو جهنم به وینو ورڅ چې موږ وینو نو بیا به موږ سره کوو اس کله به موږ مولوی صاحبانو بیا به موږ تاسو بیا تاسو په خپل باندې ولو ترى ذل مجرمون ناقي سورو سم بیا به خپل باندې چې جنت دی او جهنم دی اوس چې موږ پیدا کړیو او د کائنات کې هر څه موجود دی د دې مقصد معلوم دی د انسان د دې اعظم مقصد معلوم دی نو یا د ټول ډاکچې مقصد نه معلوم به مقصد پیدا شي او دا چې په خبره ده انسان چې سم جوړ کې هغه د مقصد لپاره جوړي اوس به دا کائنات چې د انسان لپاره جوړ شوی دا به مقصد غني دا او دا کله بار خبرې دي مولوی صاحبارو نو دلیل یو څه دی او نظیر بل څه د مدعی د دلیل مطالبه کولای شي خو د نظیر نشي کولای
د موسی علیه السلام د اقسام مبارک موږ ته پوښتنه کا موږ د عقلي او نقلي دوه دلایل بیانو مو فصل مولوی صاحبانو په دلیل عقلی او نقلی کې د تعارض څلور صورتونه دي. اول چې دواړه قطعي وي د دې څه وجود نشته دی ځکه د صادقینو په خبره کې تعارض بها دی. دویم دا چې دواړه ظني وي نو هلته دواړه جمع کول گنجایش وي. دریم دا چې دلیل نقلی قطعي وي او دلیل عقلی ظني وي نو دلته به دلیل نقلی مقدم وي په دلیل عقلی باندې ځکه دلیل نقلی قطعي دی او قطعي مخکې وي په ظني باندې. څلورم چې دلیل عقلی قطعي وي او دلیل نقلی ظني وي نو دلته به دلیل عقلی مقدم وي په دلیل باندې. مثال یو انسان د څلور مثالونو موږ وضاحت وکړو. انسان ته ته وایي چې زید ما سره 9 بجې په مدرسه کې او بل کس ته وایي چې لکه 9 بجې خو زید په کور کې او تاسو دوه مقدمات ما ته رااله مولوی صاحب د یو کس په باره کې په یو ټیم کې عبارت وو دا نو حکمونه شو مولوی صاحب. مثال یو انسان ته وایي چې زید سهار 9 بجې مدرسه کې او بل کس ته وایي چې زید 9 بجې ما سره په کور کې نو دا دوه حکمونه دي یو به صحیح او بل به غلط وي. نو دلته چې کوم کس ته بیان کوي په دې کې به معتبر سړی خبره منل شي ځکه هغه صادق وي او رښتیا وایي او غیر معتبر سړی خبره به رد کولی شي. صاحبانو سبق کولی شي د غیر معتبر خبره به رد کولی شي. الانتباهات دا اشرف علي طاهر رحمت الله علیه بهترین رساله ده دا مطالعه کوي ښه د باندې شرح لیکل شوی دی او داوا جواب داوا ما خو چې سبق ډیر وي په الله سبق پته لګي سو شو داوا جواب داوا به سبق وي کوي